قدرمنو مسلمانانو د اشراق لمونځ دا ډیر غټ فضیلت والا لمونځ دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کم کس د سهار د لمانځه څخه فارغ سي پر خپل ځای کښېني او بیا د اشراق لمونځ وکړي ولاړ سي، شرط دا دی چې په مابینځ کې به د دنیا خبرې او داسې فالتو ګپ شپ یې نه کړي، د الله په ذکر کې اخته یي. د داسې کس ټولې ګناوې معافېږي، که څه هم د سمندر د زک په شان او د هغه څخه زیاتې هم نه وي، دغه ګناوې به الله پاک درته ورمعاف کړي. د اشراق د لمانځه فضیلت او مکمله ثواب مستحق هغه کس جوړیږي چې کم کس د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړي یا د عذر د وجې څخه په کور کې وکړي، بیا پر هغه ځای باندې کښېني د الله په ذکر کې مشغوله وي. چې کم وخت د اشراق وخت شروع سلو د هغه څخه بعد 2 رکعاته یا 4 رکعاته دی ادا کړي، دغه کس د اشراق د لمانځه فضیلت حاصلوي. که چیرې په دغه شرایطو کې یو شرط د ده څخه فوت سو، بیا د اشراق لمونځ صحیح دی، لیکن هغه د اشراق څه کم فضیلت دی د هغه څخه دی محرومه دی.